یو جونګړې نه بار یو سړی ناست او جاړي. حضرت عمر ورته ویلې بچیا ولې جاړي؟ ویل زه خپل کار کوه. ویل نه څه چل دی جاړي ولې؟ ویل دننه دې جونګړی کې مې ښځه ده بچی کېږي، زه ورننوتی نه شم او څوک شته نه چې خدمت یې وکړي. حضرت عمر ویل ښه په یو منډه راغو کور ته. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشیل چینل او پیج کې د هرکلی وایم. مولانا بجلیګر صاحب یو ډیر زبردست بیان دی، یو ډیر سبق آموز بیان دی. نو ویډیو کمپلیټ وګورئ، ټول بیان در سره شریکوم. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. نو راځئ ویډیو طرف ته. او ښځې ته ویلې چاله کجورې ستوان متوان راواله او راځه خدای د خدمت موقع په لاس درکړه. په یو منډه خپله ښځه راوسته د غریب ښځې ته. څوک به وکړي؟ بالکل جی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ټایم کې چې باچا و په څومره ایکړ باندې د هغه باچایي وه، خو بیا هم هغه داسې کول یو غریب ښځې دپاره یې خپله کور والا راوسته. مخکې ګورئ مونږ به وکړو داسې. نو مونږ هم وایو چې خدای مونږ جنت له بوځي. جنت چېرته دی؟ جهنم کې ځای خوښوئ، جنتونه نشته. مولانا چې په قبر صبر کوي دعا وکړي چې یا الله ته واړه جنت ورکړي. لاخون بابا دیرې ته تللی وو، مولانا سره 10 روپۍ ورکول اسخار چې را روانو. نو ما ته وایي هغه ټایم کې 10 روپۍ ډېره زیاته ویډیو وه، دا رقم سن ویډیو مړې دې ته وایي د 10 روپۍ ته خو زه وګوره. تقریر یې پرې وکړو، په قبر ودرېد، ویل دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت مال خدای دې کور روان کا چې ته جنت ته دې په 10 روپۍ دله ورکړه. نو دا مونږ به کم خوازو. مونږ خو داسې وایو چې ته واړه جنت ته خدای راستي کوي، د زړه نه وایو. قسم په خدای کنې طالب د زړه نه وایي، نه مولا د زړه نه وایي. ځکه چې غټ سنډا مړ شي نو غټ سنډا مولا ورته راولي. یا د راغې غوړه چوغه موغې بوجه ورته راولي. جنتونه نشته. انتظار د جهنم کوي او انتظار د اسمان کوي. کم خدای چې 4-5 لکه دنیا په سیلابونو یوړه، هغه خدای د ورسک ډیم او د توربیلې ډیم هم په تاسو راوستی شي. راوستی شي که نه شي راوستی؟ بالکل ورسک ډیم راغلی و 2009 که 10 چې سیلاب راغلی و په نوخار کې، په پېښور کې، دا ټول علاقې دغه کړی وې. د ورسک او د توربیلې ډیم هم الله په تاسو راوستی شي. نن د ورسک ډیم شلی او بو ته وایي چې ورځئ پې، نه به پېښوري او نه به صدري او نه به صحیح. تماشا مو کړه چې 4-5 لکه دنیا یې یوړه سمندر. په سمندر کې او زلزله راتلل او بیا سمندر اوچتېدل او بیا په آبادو ورتلل، دا څه د عقل خبره وه؟ پرون بارانونو د دنیا کورونه وغورځول، د ښځو خپې او د ماشومانو لاسونه پکې مات شو. هلکه دی خو څه چالو کوي غریبان دغه جون جولای کې به، یعنی تر جون جولای پورې به د ده دا ښځه وہ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. دلته فولادي خنجر پکار دی چې تړک شي او دا سره هلته وغورځي. نو زما عزیزانو، نن علماو تم الله یو موقع ورکړې ده. خدای دې په دې امتحان کې کامیاب کړي. خدا ورته پرورولۍ اپیل کوم، پرورولۍ چې نن د لوږې خلک مړه کېږي لګیا دي. د لوږې یعنی تاسو وایئ
چې نن مې تپوس وکړو دا شنه مرچکي نه دي غټ په 70 روپۍ کیلو اوس مرچکي به هم نشي خوړی دوړو بورای 300 روپو ته ورسېد او بورای هم نه ده توړه نن سبا خو جی په 1300 روپۍ باندې را توړه دا ډېر زوړ بیان دی چې هغه ټایم کې 300 ډېرې زیاتې پیسې وي مطلب ډېره زیاته ګراني وه هغه ټایم بیان دی دا نن سبا خو د هغې په څونه چنده زیاته ګراني ده یار ډېره زیاته ګراني ده او بس غریبانان نو ته دی الله پاک خیر کړي میډل کلاس فیملی چې کوم دا غریبه شوه او غریبانان خو بس خیر له کېناسته داسې حل دی د پاکستان چا 2 ورځې هم نه کېږي 300 روپو ته ورسېد اوس به څه کېږي اصل کې ګوره پاکستان کې یا یو کس ښه غریب دی او یا ښه خان دی بس 2 کټګریانې دي پاکستان کې د خلکو دا یو ډېر زوړ بیان د مولانا بجلیګر صاحب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو واقعه پکې بیان کا نورې خبرو کې د حکومت باره کې چې ګرانی ده یا سدي نو ما یو مرګي راولېږلو ما تاسو سره هم شریک کما نو د ویډیو کتل ډېر زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې نور خلک یې هم وګوري نو ډېر زیاته مننه جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام